قطر ته تللی وم. د قطر خلک زمونږ د پېښور او د درې او د باړې ډېر دي. اوس هم قطر کې تقریر مې وکړو. د شپې 3 لکه خلک زما تقریر ته راغلي چې سړي به لاس راکولو نو پیسې به لاس کې وي. ما ورته ویل چې بچیا داسې چل دی چې ښار کې که زه جومات جوړوم او که جومات کې څه کار کوم یو سړي ته وایم هغه کار پکې وشي او نور نه کې زه مدرسې جوړوم او نه نور څه کوم او نه چندول راغلی یم نه ځان له مې په کار دي. په جلسه کې مې اعلان وکړو چې زما په 9 پیړۍ دې نالتي چې د هغه لاسونو پیسې به ظالم چې کومو لاسونو ته ښځې او بچي په تمه په وطن کې ناست دي. پلار او مورې بچی پیسو پسې راورک کړی دی او ورته په تمه ناست دي او زه رالم دلته غوړ زیړ تقریر وکړم او د دې مزدورانو په جیبونو ډاکه واچوم. بل په دې اړ په شکال کې زه په ایر کنډیشن موټر کې تېرېدم او ما دوی په سړکو په مزدورۍ ولیده. دا د مزدورۍ پیسې به تې زه علم څنګه قطر کې چې زه تللی وم او دوبۍ او ابوظبي او هالند ته قرآن ولا ورکې یو سم چې دی بجلیګر مولا لم پیسه ورکړې چې پېښور ته راتلم پیسې را سره د پنډای نه د ټیکسي موټر هم نه وې نو 1000 روپۍ مې یو دریوال نه قرض واغست. ستاسو دوا په کار ده. زما خدای زما روټۍ ما پسې به راولي. زه به خدای پسې ګرځم او خدای به ما پسې ګرځي. شیخ سعدي وایي چوچی را باشی به فکر مبتلا کار سازه با به فکر کار ما. ته وایي فکر ولې کې زمونږ څه کار دی؟ به دا لنډه غوندې خبره واورئ. دا خو نن خبره اوږده شوه لنډه. زمونږ څه کار په کار دی؟ په هر ادا کې د خدای رضا لټول. زمونږ کار څه په کار دی؟ په هر ادا کې د خدای رضا لټول. هلکه په دې کائنات کې خو هیڅ شی بیکاره نشته. هر شی کار والا دی. چې د خدای څه کار دی؟ د خدای څه کار دی؟ د خدای زمونږ کار دی د خدای کارونه کول او د خدای کار دی زه د چا کارونه کول؟ زمونږ کار. نو چې هغه غوندې خالق کائنات مونږ په خپل کار کې اخته لرو مونږ ته د پروا ضرورت څه دی؟ نو الله دې توفیق راکړي د خپل حبیب په خاطر. هغه کوم علاج دی چې خدای سره نشته او کوم علاج دی چې قرآن کې نشته؟ شته؟ قرآن کې یو لفظ دی اسم اعظم ورته وایي. علما لیکي چې دا اسم اعظم د چا یادي او څه دعا کوي نو الله به قبلوي. څه دعا دې کې د علماو ډېر زیات دلائل دي. ها 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 بعض علماء وایي چې یا حی یا قیوم دی. بعض علماء وایي چې یا ذل جلال والاکرام دی. لیکن جمهور علماء دې طرف ته دي چې اسم اعظم او اسم ذات چې دی هغه صرف الله دی. الله 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 الله. ما چې دا ټکی وکتو چې الله چې دی دا اسم اعظم دی نو د مولانا اشرف علي صاحب هغه ټکی ته مې دماغ لاړو چې هغه تقریر کې ویلي چې والله بالله ثم تالله 3 ځله د خدای په ذات قسم وخوړو کہ ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. ایک بار یوزل اللہ ویل د دواړو جانو نعمتونو نه بهتر دي. نو ماوی چې مولانا تنویر رحمت الله علیه دا اسم اعظم په جندلو والله چې اسم اعظم هم دا الله دی. تاسو دا تجربه هم کوي دا د بندا سره پرې دی خدای هم خوار کا لیډر گیم رئیس سر کړي د چا لیډر صاحب کونسلر صاحب دی د چا لیډر ممبر صاحب دی د چا مینه صاحب دی د چا ایم پی ایس دا د قومي اسمبلی ممبران چې راشي دا زمونږ د قوم د نسو ګرچا پیرتای په آرام کې نه د نواز شریف بچي دغه قومي اسمبلی بچي دغه ممبران بچي خدای ته وګورئ پاکستان بچي دغه قومي اسمبلی بچي دا سم ملک دی دا څه اسمبلی دی د ملک اسمبلی د ملک تقدیرونه جوړي زمونږ د اسمبلی په یو بل غل تپی لګیا دي کنځلې یو بل تکي
ته اسم لئی دی یا دا قوم دی یا دا ملک دی. نو ابست عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. ټول فخرونه دی په هغه سیزونو چې نن دی او سبا به نه ابستی. په هغه ذات فخر کوا چې چا د مور په خېټه کې ته پیدا کړې، د مور په خېټه کې، بیا د مور په خېټه کې 10 میاشتې روټۍ تاله درکړه، د مور د خېټې نه چې راوویستې د مور په سینه کې خوراک تا ته پیدا کړو، تر اوسه پورې روټۍ تا ته درکوي. هغه ذات ته رجوع شه او هغه ذات تابع شه، هر څه به ټیک شي. والله صحابه کرام انعمت علیهم دی، انعمت علیهم. روټای کړي دا یو چاته چې ګوري کور کې تشتنه او سړی ته دعوت ورکړي چې راشه زمون کور. یا الله خزه ته وی دا وبخو کې دا په نغری کټوای کې وبکی خو په نغری د بزرگ صحابي دا خله دا سره پاکه کړو په غوبو کې احساس کې ول سر پکې دا چې سر پکې خو چې ملمراغه چې سر تلری کو اعلی اوریجی پکې پخښه وي، خولې نه اوریجی پخښه دنیا کې درته وخه، دنیا کې کانه سر در کېدل، لوټه نه مټیې جوړېدل دنیا کې. دا دا اورېدو درته نه وایم، په سترګو مې لیدلي. په خدای قسم چې ستا ورد او وظیفه الله 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 داشي چې سحر دې زړه کې سراشي ماخام به خدای کړي، او چې ماخام دې زړه کې سراشي سحر به خدای کړي. خو د دنیا واګې ټولې کټ کوي، اهلی دنیا پسې مگر دی واورای که دنیادار او خان او نواب تا سړی اگر راغی او تو ورته په دې نیت پاسې دی چې دی به مال سرا کی، درې سی ایمان تا نه لاړ شي، درې سی ایمان په دې نیت پاسې دی چې ملمه راغی دا جایز دی، په دې نیت پاسې دی چې سرمایدار او نواب او د کافر بچی راغی، درې سی ایمان در نه لاړ شي. نن درې سکه چې سلور واړی سی ایمان په مونږ کې نشته، سلور واړی. نو انعمت علیهم اغا خلق چې کوم د پیغمبر د پاره د چا د ناست انتخاب شوی، صحابه اکبر چې داسې پیغمبر کمیس وویست. اوس د پیغمبر د دې دواړو ولو په منځ کې مهر نبوت و. اوس په دې مهر نبوت که چرته ماتم یاد که چې بیا درته یو باس وکم چې دا مهر نبوت څه شی دی. د دواړو ولو منځ کې مهر نبوت و چې دې شاته شو ورته چې زه بدل علم په مهر نبوت خله کې خوا چې خله کې خو سپولو 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 دی خوا شو. پیغمبر ورته دا دې څه وکړه؟ و یا رسول الله زما لاس ته مات شي چې زه بتاوه هم څنګه په دې بل چل می دا مور نبوت خولول نه شو، په بل چل خدا تا ما ته خودو نه وزا کمی شونډې چې په مور نبوت لګي پاغه د دوزخ اور آرام شي. په دې روزه کې مونږ څه زمونږ دا بچی څه کوي؟ په روزه کې زمونږ اولاد د شپې بلیټونه کوي، ویډیو گیمونه کوي، سینماګانو ته ځي، وی سی آرونه چلی. اوس لا بل لعنت راووتو دا د یارې نه وایي خطې پوهېږي څه ده ډشنټینا. اوس دا لعنت راووتو. هغه ورځ مې پوه یعنې توبه دا اولیاء په کور کې مو لګي زئی خدایم کور روان که په دغه ګیرو په دغه جونو په دغه بزرګۍ خدایم بیخ بنیاد د جماعت نه راغی تراویح وکړي قرآن یې واورېدو ډشنټینه ته کېناستو د انګریزانو
د ملکونو ډرامې پکې ډایرکټ لاین باندې ګوري تراو نه راغی زن طلاق بچیا تراو نه راغی ځای ورک شي تراوی څه لکوي نو دا ختمونه په دې روژه کې څه لکوي د حافظانو د خدای کور روان کړي چې دې د اوس قوم ته تراوی او ختمونه مخکې کړي یو د خدای خوار او غریب الدم هغه شی مې ولیدو هغه کټوری غوندې داسې چل الدم لګو داسې بس مال بس ختمه شوه د اولیاو قسم په خدای دی د مولیانو په خدای قسم د پیرانو نو زمونږ کې خدای دا خدای ډیر ښه دی چې تر اوسه پورې مونږ ته څه وایي نه دا خدای ډیر ښه دی قربان د ډیر ښه خدای نه چې تر اوسه مونږ ته څه وایي نه هلکه ریډیو خو وضع خیر دی ټلویزیون وضع خیر دی خبرونه ګورم ښځه ګوره که نه ته داسې د جناح صاحب پر کټې خبرونه ګورې وارشي که ته خبرونه وګورې نو پتا څه غریب سړی لیډر کیږي او غریبانو د نوح علیه السلام په سیلاب یوړی شي د غټانو ته مه ټوکرای کېږئ د خانانو نوابانو ارباپانو ته ټوکرای کېږئ ما هر سیلاب هم یو سا چې کروڑونه او لکونه روپۍ در سره نه وي لیډران کېږئ نه هم د دغه غټو د سنبۍ ته به اوبه اچوئ کور دی وران شه خپله غریبي کوه مزدوري کوه ځان له خپله روټۍ پیدا کوه چې اوزګار ټیم درته میلاو شي چېرته جومات کې الله الله کوه دا خلک ته د دې معتبرو خبرې خو واوره چې د دې غریبو متعلق وایي څه دا لږ واورئ چې دا معتبر خپلو کې کینی د دې غریبو متعلق وایي څه ما اورېدلي دي نه خوار غریب نیچ پیچ کمسل رزیل تاسو ته کمسل رزیل وایي ته خو به ځان ته دورانې وې ایده ده کمسل رزیل نه نیچ پیچ خلک دی خو وګورئ مونږ تمام بنی نوع انسان د آدم علیه السلام او د بی بی حوا اولاد یو کنی یو مور او پلار زمونږ ټولو یو دی که کم را کې ډم شوی دی نو ډمم زمارور خدای کن ټیک شو که کم را کې اجړا شوی دی نو اجړام زمارور خدای کن که کم را کې کافر شوی دی کافر خم زمارور دی کن کنه دی ځکه چې زما او ستا منبع یو ده نو لږې پیسې د چرګې غوندې ستا په کونه کې راغلي دي ته ما ته نیچ وې او ته ځان ته اصیل وې خو ته ما ته نیچ ځکه وې چې تا سره لږې پیسې دي او ما سره پیسې نشته تا سره دولت دی او ما سره دولت نشته نو زه نیچ شوم او ته اصیل شوې یو د یو مور زامن یو د یو پلار زامن زه نیچ شوم او ته ښه شوې تاسو ته دا وایي خو دا قوم پوهېږي نه دغسې ښه دي خدای دې غر کي دې غرق شي چې بادرنګ پې په 40 روپۍ کیلو خرڅي بادرنګ او ته ګوره خیال کوه اوس مجسټریټان ګرځي قصابان یې داسې ټیټ کړي دي چې غوښه ګرانه نه کړي او د روژې د خاطره ما وی ته زمونږ علاقې ته راشه که نه چې مرداروم دی او که نه زه به په هغه ورځ د مجسټریټ کارکردګي منم په هغه ورځ چې په کومه ورځ د مال منډۍ ټیکهداران راونیسي او ځوړندې کړي په کومه ورځ د چونګو ټیکهداران
نن ورشا ستا د کمیټۍ چونګي په 14 کروڑه روپۍ لیلام شوې ده. 14 کروڑه. که مونږ ووایو چې زمونږ علاقه کې سټریټ لایټ بلب نشته نو کمیټۍ والا وایي جی کمیټۍ کې اړو بلبونه نشته نو څوک نو دا 14 کروڑ هم ښځو له یوړي. په کمیټۍ چې راتېرېږي د کمیټۍ والاو حال وګورئ. د کمیټۍ خپل سټاف پکې یو قسم لوبې وکړي او د ټیکادارانو سټاف پکې بل قسم لوبې کوي او ټیکاداران پکې بیا بل قسم لوبې کوي. دا ملک دی، دا ستا وطن دی. نو عزیزانو عرض میں داو چې د منډۍ ټیکاداران باور رانی سي بیا به د چونګو غله او ګړکپان بیا رانی سي بیا به کساب ترازی که غوښه ګرانه خرڅه کرانی سي. تاسو به دا وایئ چې مولانا صاحب له کسابان غوښه ورکوي. دا اوس چې د جومات نه وځي دلته مخامخ یو کساب دی یو پې ناست دغه ورځ مال قیمت څه نرخ دا وی چې 32 روپۍ کیلو. سر مې ورته وخوځولو مال ځان دې روغ نه دی په کار. ویارې دې ویل څومره په کار دی جي هغه چې ګورم هغه زما اشنا دی د هغه زوی راغی وایي جي څومره قیمه په کار ده مالې واله 32 ورکې 2 روپۍ به زما لیاس کې او په 30 به مال راکې. قسم په خدای دی چې په 30 روپۍ کیلو مې تی ما کې ما اغستی. ریٹ سرکاری په 40 روپۍ کیلو دی ما تی په 30 اغستی کې نه چې ورځي قرآن ولا ورکي ورسره جوخ سبزی والا دی قرآن ولا ورکي چې بجلیګر مولا درنه د دنیا پاڼم چرتا سي اغستی ده. زه هغه د اوس نیم چې زه په پیسو د چا صفت وکم که په پیسو خبره وای نن د اوقاف وزیرانو به ما په دې منبر باندې قل هو الله احد ویلې او لکونه روپۍ به راکوله د اوقاف وزیران زه په دغه په شان د سپو غوندې ډیران تم نه راکاږم. تاسو پوه شئ زه دا کار نه کوم. غریب سړی نه به زه څنګه الله اکبر قطر ته تللی وم